ملګرو زئی کنا تاسو را پاسئ کنا زئی چې لږ حرکت کوو لږ شان به همت کوو ډېره د اوږدونه ده شخړه د مودونه ده نوره سپینه وو کیسه بس دی سمه وو کیسه زیری د وطن وکئ غږ په هر یو تن وکئ مور چې زیږولی پاسه که ښاغلی ای ملګرو زئی کنا لږه خبره به ځکه کوم چې دا اوس په دې ګورې شنه جنډه لګېدلې ده سره جنډه لګېدلې ده برګه جنډه لګېدلې ده صرف لږ سوچ وکړئ چې د 16 میاشتو کارکردګي کې دوی د عمل کم ځای ته ورسوو ګراني کم ځای ته لاړه د دې زمونږ د دې سوات چې کوم فنډونه ریلیز شي هغه څوک بلو ته چا یې وړه کله مولانا صاحب ډي خان ته یې وړو محمد علي شاه باچا خواځخیره ته مقام ولا چې کوم خواځخیره ته یې وړ د شپاړسو میاشتو کارکردګي تاسو ته معلومه دونه خاص کار یې ونه کړو زمونږ لږ لږ فنډونه پاتې نو دغه ځای کې به د پورت طرف کې زمونږ د جمعیت العلما ورسره لیډرانو نه هغه افسران رایسار کړو موږ له به دا کور ته به ځای لارې جوړ کړې فنډونه په خپل کار کې کویان او کورې لارې ځان ته جوړې کړې نو لږ سوچ په دې پکار دی اوس ګوره اول ټول یو 13 پارټیان یو وي چې مین پکې 4 پارټیان ټیک ده ګراني پوزیشن تا ته معلوم وو د پټرول پوزیشن تا ته معلوم وو د بجلی قیمتونه تاسو ته معلوم وو چې څه شي اوس ټول جدا شو یو وایي زمانه دا مانه دی کړی مسلم لیگ یې مانه دی کړی چې مانه دی کړی او ان پو یې مانه دی کړی نو دا چا وکړو یا خو ورته موږ دا خلک ډېر د کبکل بچې ښکارو بغیر د مزغونو ورته ښکارو چې د دې خلکو مازغه نشته یو سمپل ورته کې خبر ده په دې خبر سوچ وکړئ چې دې علاقه کې خدمت چا کړی دی د ترقۍ د کارونه چا کړي دي او په دې 13 میاشتو کې د عمل دې ځای ته چا رسولی دی دا چل یې ورسره ولې وکړو دا نیګران حکومت و په نیګران کې دا کار وشو او د دیو د هغه دونه کرپشن په وجه باندې هغه نیګران حکومت ختمېږي نه هغې ختم کړو دغه مجبور شو که نه هغه خلک ختم یې کړو چې هلکه دا خو بل مصیبت جوړ شو دوی خو تش جیبونه ډکول نه راغلي دي نو دا بل حکومت په نیګران کې حکومتونه نه بدلوي تاسو ته پته یې ډېر خلک زموږ نه پوهېږي په تاسو ځکه چې هغه چلېږي د انتخاباتو دپاره نو هغې ځکه ختم کړو چې هغو بلکل ظلم راواغسته نو هغې ختم کړو چې هلکه داسې ختم کړه نور څوک راولې دوی خو بل څه لاجه شروع کړه دا خو بل څه کوي دا څو خبرې دي په دې سوچ ځکه پکار دی چې دا ملک ته دا لیبارټري ده تجربې پکې کېږي چې کم یو سړی کار ښه روان کي هغه له خپې وایي بل سړی پکې راشي دا ډاکوان یو ځای شي د خپلو ډاکوتوب دپاره د بهر نه سړی راځي او څوک دلته کې چې کوم کسان دا تاسو د کوم کینډیډیټ کوم امیدواران چې ولاړلي یا د خدای دپاره لږ ماښام چې مونځ وکړئ او دا لږ ټایم پکې سړی هغه وظیفو کې پای پس بیا لږ سوچ وکړئ چې دا کوم کسان ولاړ دي څه دي څوک دي ټیکهداران د هغو کار تش 2 نمبري چې زه به په دې سیز کې 2 نمبري څنګه کوم په 2 نمبري چې یو سړی پیسې ګټي تاله به څه کار وکړي الله بندیانو څوک پکې دي سپاګلران ریکارډ ګورئ صحیح نومونه چانل خو لکه تاسو تپوس کوئ سپاګلر څوک دی په دې کسان کې خپله به پته ولګي څوک څه کار کوي څوک دی دین خرڅولو والا هغو تاسو ته پته دی چې اوس هغه موږ خو پکې نه وو بل موږ پکې نه وو ناول خو دا دشمن د موږ ته خپل را زمونږ د قوم را مخامخ کړي چې په 14 میاشتو کې دا موږ د چڼ ته چا کېنولي وو نو خو همدغه کسانو حکومت وکړو پیریان خو نه وو راغلي لکه موږ ټول عمر په دې ټرک په بتۍ پسې منډې وو چې دا ده کړې ده موږ تا کړې خپل تپوس موږ په دې کې نه کوو
په دې تیرو نه کالو کې د 9 کالو کې دا بشران ټول لړلي دومره لوی ټایم نه دی د دې نه مخکې هم تاسو دا بلک لیدلی و دا سړک تاسو لیدلی و دا سړک تاسو چې کومو 15 کاله کو شپږ کاله چې سر پروت و دا دور خو واړه دي هلکان لوی پکې ډېر دي والي صاحب نه وروسته د بشان دی نه دا چې وران شوي هغه چې به جوړولی نه شو سړک یې شروع کړو ایم ایم اے په حکومت کې بیا د جوړولو په چل نه پوهېدو روزانه به کډې وې دا مریضانه پرې شول لکه په دې طرف خلک د تلو نه ویستی و روح یې بیماره کړي و تاسو ته معلومه ده چې هغه یو سړی نه یې جوړولی موږ 2 پیرې جوړ کړو موږ لکه واپس